ملګرو د صوابۍ په سیمه باندې کونډل ډیم نوم به تاسو اورېدلی په دې وخت باندې همدغه ځای ته زه راغلی یم په دې هیله باندې چې دا نظاره تاسو ته وښیم یقینا چې ډېر ښکلی منظر دی ډېر ښکلی نظاره ده چار چاپېره شنه شنه غرونه دي او په منځ کې ډېرې ښایسته تکې شنې اوبه یقینا چې ډېر ښایسته منظر دی او مینوال له پکار دی چې وخت ورته میلاو شي نو په دې طرف ته چکر هم راولګي او دا طرف ته وګوري او کوشش وکړي چې داسې مازدیګري ټایم کې دلته راشي ځکه چې د ورځې غرمې پورې دلته ښه کافي ټمپریچر دی ګرمي ده نو ټولو ملګرو ته به دغه ووایم چې مازدیګری ټایم د دې ځای دپاره ډېر ښایسته دی دا د اوبو طرف ته او چې کوم بند دې ته تړلی شوی دی هغه تاسو ته اوس زه ښیم دا د دې اوبو طرف د اپوزټ طرف ته چې کوم بند دې ته تړلی شوی دی اوبو ته نو ډېر په نفاست باندې سټون پیچنګ ورته ویلی شي په دې باندې دی کړی دی او تاسو په ویډیو کې کتی شي چې ښه کافي فاصله ده د یو طرف نه تر بل طرفه پورې او ډېر ښکلي انداز کې چې کوم دی دا بند تړلی دی او مخامخ د صوابۍ ښایسته ښایسته غرونه شنه غرونه چې پکې نری لار هم د ایستې ده د تګ راتګ دپاره خو چې کم حکومتي اراکین دي کم خلک دي د صوابۍ د سیمې هغه په هره عهده باندې دي خو چې د حکومت حصه دي نو هغوی ته زما درخواست چې دې ډیم ته راتلو دپاره دا لار چې کوم دی نو دا ډېره خرابه لار ده نو ګو چې ځای په ځای دې ته روډونه جوړ شوي دي خو تقریبا 15 کیلومیټره لار چې ده نو هغه ډېره زیاته خرابه ده په هغې کې خلکو ته په راتګ کې ډېر زیات تکلیف وي نو دوی ته درخواست دی چې په دې باندې څه غور وکړي او په صوابۍ سیمه کې چې څومره هم داسې وزټینګ سپاټس دي د سیل ځایونه دي هغه ځایونو باندې دی لغونته کې فوکس وکړي او هغه دی د عوامو دپاره څه داسې سهولیات جوړ کړي چې خلک دلته راځي او د دې ځایونو خوندونه اخلي ځکه چې که نورو علاقو ته خلک ځي که سوات دی که دیر دی او که نور داسې کالام دی نو هغه ځایونه په خپل ځای هغه هم زموږ د ملک حصه ده خو صوابۍ زموږ سیمه ده موږ د صوابۍ اوسېدونکي نو پکار دي چې د صوابۍ په سیمه باندې کوم ځایونه د سیل دي په هغه ځایونو باندې کار وکړی شي او هغه ځایونو له دې څه نوی رنګ ورکړی شي او سهولتونه دي عوام دپاره د سهولتونه پیدا کړی شي نو یقینا چې صوابۍ به ډېره په مخکې باندې شي دا هغه نظاره ده تاسو کتی شي انشاءالله بیا به یو ځل ستاسو خدمت کې حاضرېږو سره د یو نوې ښایسته او منفردې نظارې سره ډېره ډېره مننه د الله په امان